او د دې میاشتې یو نوم چې دی هغه کریمة الطرفین دی. د دې دواړه طرفونه چې دي، یو طرف ته د دې د رجب میاشته ده، هغه هم د برکت والا میاشته ولا، ځکه په رجب کې د لیلة المعراج راغلی ده. او تر شعبان وروسته چې کومه میاشته ده چې هغه روژه ده، هغه هم د برکت والا میاشته ده، ځکه په هغه کې یوه شپه د لیلة القدر ده. نو دغه شعبان د دغو دواړو مبارکو میاشتو په مابینځ کې ده، ځکه و دې میاشتې ته کریم الطرفین ویل کېږي. د دې دواړه طرفونه د برکت والا دي، د شرافت والا دي، د عزت والا دي. او و دې میاشتې ته د براءت میاشت ویل کېږي. براءت په عربي کې وخلاصون ته وایي. په دې میاشته کې هم الله تعالی د انسان ټول مصیبتونه ور ختموي، له ټولو مصیبتو او له غمو څخه انسان خلاصوي.